دا خندا خو مستقل حرام هم نه ده که نه څوک چا څه خندا کوي ګپ شپ لګوي دوړې وایي په هیلیانې چې ورته ویلی کېږي یو دی سخریه سخریة لفظ قرآن کې راغلی دی او یو ده استهزاء او یو دی مزاح مزاح نو سخریة استهزاء او مزاح دا سخریة دې ته ویلی کېږي چې څوک د چا په شخصیت پسې خاندي ته پلاني دی سر ته ګوره او دی پوزې ته ګوره او دی خولې ته ګوره او د غاښونه یې څنګه دي او دا لاس یې څنګه دي دا حرامه ده څوک به د چا په بدن پسې خندا نه کوي هر انسان الله جوړ کړی دی او الله رب العالمین وی لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم په ښکلي شکل کې انسان پیدا کړی دی په ښکلي شکل کې نو انسان چې هر څنګه دی که تور دی که سپین دی او که زیړ دی نو دا ښایسته دی لہذا دا حرامه ده دا به څوک نه کوي دویم نمبر استهزا ده نو استهزا خلک کوي په خبرو کې اقوالو کې استهزا په اقوالو کې خبرې نو کمې خبرې چې استهزا نو استهزا خلک د دې دپاره کوي چې څوک خبرې وکړي خلک وخندي خو دا په ښو اقوالو کې نه کېږي په بدو اقوالو کې کېږي ګوره په خبرو کې استهزا کېږي خو په دې خبرو باندې خلک خفه کېږي دا طنز چې خلک کوي طنز یا داسې خبرو وکړي چې پلانی مې سم په دې باندې وسېزو نو دا استهزا دا هم ناجایز ده خندا به څوک نه کوي او دریم نمبر هغې ته مزاح وایي مزاح خوش طبعي چې ورته موږ وایو نو مزاح جایز ده نبي علیه صلات وسلام سخریه او استهزا نه ده کړې مزاح یې کړې ده هغه یوه ښځه چې ورله راغلې وه که نه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې په جنت کې ستا په ګاونډ کې شمه ویله وایي تا ته پته نشته چې بوډۍ به جنت ته نه ځي بوډۍ وایي ځان د جړا نه وژلی و چې ما خو دا روجې او دا منځونه د دې لپاره کول چې ته جنت ته لاړه شمه او ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي نو نبي علیه صلات وسلام ته چا ویل چې بوډۍ خو ځان د جړا نه مړ کو ویل ولې ویل تاسو ورته داسې خبره کړله نبي علیه السلام راوغوښتله ویل تا ته پته نشته دی د سورة الواقعه هغه آیت ورته وایي چې انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا موږ به دا ښځې په نوې پیدایش باندې پیدا کړو جنکۍ به ترې جوړ کړو دا بوډۍ بلته جنکۍ بیا وایي زه نه بوډۍ خوشحاله شو شکر دی موږ جنکۍ راپاسي او دویم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چا چې تی اوښ غوښتلی و که نه ویل اوښ راله راکه ویل اوښ راسه نشته اوښې بچی راسره شته ویل اوښ به بچي باندې څه کومه زه خو پې سفر کومه ویل تا ته پته نشته دی چې هر اوښه د بل اوښ نه پیدا وي یعنې هره بوډۍ ښځه د خپلې مور لوري او د ماشوم جنې د خپل مور لوري نو موږ ټول چې یو نو موږ د چا نه پیدا یو که نه نو دا اوښ هم د چا نه پیدا ده یو وخت کې داسې شي و چې ویل حضرت علي رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه او ابو بکر صدیق او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې داسې د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابو بکر په منځ کې حضرت علی صاحب دا درې صحابه کرام دي ابو بکر صدیق دی علی دی او عمر دی حضرت علی رضی الله عنه د قد نه چیتو نو ویل دی عمر فاروق ورته ویل چې علي ته په من کې داسې ښکار لکه لپلنا کې چې دا نون دی نون لنا کې نون لام هم غټ ښکاري الف هم غټ ښکاري دا نون پکې چیت دی ګوره دا مزاح وه ورته ویل بالکل ټیکه مو ویلو که بالفرض دا نون پکې نه نو بیا یې سم نه یې لنا نه چې نون لرې کې څه پاتې کېږي لا پاتې کېږي نو دا خوشطبعي ده دا جایز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ناس دي ابو بکر دی عمر دی علی دی او کجوري خوري او هغه ډوکې د حضرت علی مخې ته ورګزاري کله چې سړی مالټې خوري که نه او د چا سپیډ تیز نو کله یو پوستکی یو طرف ته ګزاري بل طرف ته ګزاري بل ته ځکه بیا پسې خلک حسابوي نو نبی علیہ السلام د ملګرو به چې کله دا اډوکې دا زړی مخامخ ګزارو چې کله دا کجوري مجوري وخوړلې و علي وایي تا خو ټولې کجوري زموږ نه خلاصې کړلې ویلا ویل تاسو د زړو څه وخوړلې او ما بغیر د زړو نه خوړلې دي نو دا مزاح بالکل جایز ده دا مزاح کول پکار دي او داسې چې سړی تند مزاج او ټول عمر سیریس ایسته او ټول عمر خاموش ناسي نو دا خوند نه کوي خندا مندا ښیي خو په دې خندا باندې به چاته ضرر نه رسوي په دې خبرو به چاته ضرر نه رسوي د چا په شخصیت پسې به نه خاندي او دویم نمبر دا داسې خبرې چې خلک پې خوشحاله نو په دې به ستا خوشحالي مقصودي خو د چا طنز او د چا زړه خفه کول به ستا مراد نه وي نو بیا ګپ شپ جایز دی نو هر قسمه ګپ شپ نه دی پکار دا معنا شوه انما نحن مستهزئون یقینا موږ خندا کوونکي یو په د مسلمانانو پسې